سورة یونس بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله تعالی علم دې په مراد خپل سره په معنا د حروف باندې تلک دا چې دی آیات الكتاب الحکیم آیاتونه د کتاب دی چې محکم دی نسخ نه قبل بل دین په ناراضي بل شریعت په ناراضي بل قانون په ناراضي د قیامت د ورځې پورې دی دا شي کتاب دی چې بل پیغمبري بل شریعت بل دین ناراضي تا قیامت بدا قرآنی د تورات د زبور د انجیل د پخوانو صحیفو هغه منسوخ شوی دی هغه په خپل وخت کې برحق منسوخ شوی دی قانون مصرف ته قرآنی کہ عیسی علیہ السلام د دنیا ترازی د نبی علیہ السلام امتی بن کر برازي د نبی علیہ السلام په فضایلو کې ده چې یو پیغمبر چې دی نو د شیولوی عظیم المرتبه شخصیت په پیغمبرانو کې اولو العزم رسولانو کې دی آسمانی کتاب ورته میلو دی جی دا آیتونه د کتاب دی چې محکم کتاب دی بل دین په ناراضي نسخ نه قبلي اکان للناس عجبا د خلق د پاره دا تعجب خبره ده ان اوحینا چې مونږه وحی وکړه الی رجل یوسړی تا منهم د دوینا ان انذر الناس څه وحی مونږه وکړه انذر الناس چې خبردار ورک خلق تا وبشر الذين امنوا او زیر ورکا خلق ته چې مؤمنان دي ان لهم یقینا لپاره د دوی قدم صدق مقام رښتیاو دي مقام د رښتیاو دي عند ربهم پنځ درب د دوی قال الكافرون وای کافران ان ذا یقینا د نبی اسلام لساحر مبین خامخا جادوګر ښکار دی ان ربكم يقينا رب استعسوا الله تعالى ذي الذي غذات خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکې فی 6 ایام پاندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو الله تعالی په عرش باندې یدبر الامر تدبیر کې کارونو جوړي کارونه ما من شفیع نشته څوک سفارشي الا من بعد اذنه مگر پس دی اجازت د الله نه ذالکم الله ربکم فاعبدوه ذالکم دا چې د موصوف په صفات مذکوره باندې الله د ربکم استاسو رب د فاعبدوه بندگی وکي داغه وحدوه هغه یو وګڼي داغه قانون پزماکه کې نافذ کړي د الله عبادت اجتماعي عبادت چې ده هغه د الله قانون پزماکه کې نافذول دي او دا نور تمام عبادت چې دا انفرادي عبادت دي په یو حیثیت سره افلا تذكرون فسنسيتنا قبل ويتاسو إليه مرجعكم جميعا لا تستاسوا فسرد طول وعد الله حق وعدد الله رشتري دا إنه بشكا يبدأ الخلق والزل پیدا کی مخلوق ثم يعيده بيابي دوباره پیدا کی پا قیامت کی لیجزی الذین آدی دا پارا جبت لورکی اللہ تعالی کسانو تامنو چیمان روڑے دے وعمل الصالحات انہیں کامال کری دی بالقسطی مطابق دا عمل دا غی بالقسطی پا انصاف سراب پا عدل سراب پا میان روح سراب والذین وغی کسان کفرو جی کفری کڑے دے لهم لپارد دوی شراب سکل بوی من حمیم دا گرمو بونا وعذاب علیم وعذاب دردناک بوی بما پا سبب داغت کانو چی دوی دی یکفرون کفر کون کی کانو یکفرون چی دوی وہ کفر کون کی فی الدنیا و دنیا کی لکه څنګه چې الله پاک ظاهر رڼا کړی دی نوري پیدا کړی دی سپوږمۍ پیدا کړی ده نو دسی د باطینی تیارې د پاره الله پاک رڼا را لګلې ده چې هغه اسلام دی هغه دین دی نو اوس فرمایي هو الذي الله تعالی غذات جعل الشمس چې ګرځولې دي نور ضیاء کامل رڼا والقمر سپوږمۍ ګرځولې ده نور معمولی رڼا وقدره منازل او انداز کړی ده په منازلو کې
لتعلموا ردی د پاره چې تاسو پیژنئ عدد السنین والحساب شمار د کلونو او حساب شمار د کلونو او حساب د میاشتو سپوږمۍ په منازلو کې ده د هر یو سیارې د پاره خپل منازل دي خپل منازل دي خپل لارې دي او خپل هدفونه دي هغه ته ځي واپس راځي کلن فی فلکی یسبحون ټول په خپل مدار کې خپل ځمکه په خپل مدار کې ګرځي راګرځي ځمکه په خپل مدار کې او ته وګوره کنه لکه یو د اسلام خبره ده وي بل د ساينس هغه تصور دی نو لکه دا خو مونږ د یو بل سره منافق غنو چې خو لکه دا منافق نه دي لکه زم دا منافق نه دي لکه خبره خو معمولی ده خبره دا ده چې یو دیندار سړی دی هغه وایي چې زمکه کې زلزلہ راځي نو دا ده الله په حکم راځي او د ګناهونو د زیاتوالي په وجه راځي یو خو هغه تصور دی دویم تصور دا هغه جدید چې څونه ایجوکیټډ خلک دي دا غي تصور دي دا غي تصور دا دی هغه وایي چې را زمکه دا د زمکه لاندې باقاعده پلیټس دي ټریکس دي پلیټونه دي and in the earth are the neighboring tracks پزمکه کې وفي الارض قطع متجاورات د یو بل سره په وس پلیټونه دي د زمکه پاغه پرته ده نو دا پلیټس د شي ګرځي را ګرځي دا یو پلیټ لاندې کیږي دا بل له پاسه کیږي بیا دې طرف ته ځي بیا دې طرف ته ځي نو په کم ځای کې چې دا د یو پلیټ نه بل تر ازمکه د شي غورځيږي نو د سره د ازمکه حرکت وکړي دا ګرځي را ګرځي کنه دا پلیټونه یو ځای نه بل ته نو چې کم ځای کې پکې حرکت راځي کته پورته راځي نو اقزمکه ډیرو خوځي څونه چې اقز یو خوځي اوس دا خود جدید خلکو تصور دی او ساينس هم دا وایي بیا دا غي د پاره دوی د زلزلې د تلل دا کم چې دوی چې 7.7 بیگانه زلزلہ و فلانه و درې د پاره خبرې تللی دي اول ریکټر سکیل ایجاد شوه او بیا چې دینو مرکالی سکیل ایجاد شو هغه باندې چې دوی زلزلہ ناپ کوي ملکه دومره حد پورې دا انسان رسیدلې دی اوس بل سړی وي چې نه دا خود ګناہوں په وجه راځي نه لکه یو اسباب دي یو د الله حکم دی نو د اسباب خالق څوک دی یو شی په خپل پیدا کړی دی لکه زمکا او بل شی زماستا پلاس جوړ کړی دی لکه گاډي نو دا گاډي چا جوړ کړی الله جوړ کړی دی خو زما پلاس جوړ کړی دی او هغه بل جوړ کړی دی د فرشتو پلاس هغه بل جوړ کړی دی د پیریانو پلاس هغه بل په خپل جوړ کړی دی څه خبره ده کنه نو دا پلیټس که د ځمکې لاندې دي نو د دې خالق څوک دی خو الله دی کنه خبره بیا قضې لراځي که دغه اسبابو کې اونچ نیچ راشي نو دغه به د الله تر طرفه نه الله پاک چې وایي چې زه په سمندر کې تا په کشته کې غرقولی شم چې کله د چپره ونیسي د ما ته چغه وایي کنه دا حقیقت دی کنه دی خلک صرف یو ذات ته چغه وباسي ګوره خبره دا ده چې د سمندر خالق دی او په سمندر کې دا کشته خو انسان جوړ کړی دی خدا سمندر د چا مخلوق دی هغه خو الله پاک په ذات خود جوړ کړی دی په خپل جوړ کړی دی کنه نو په دغه خپل سمندر کې په خپل کشته کې تا نشي رانی وي نو ستا په دې ځمکه کې په دې اسبابو کې سره د اسباب او دغه اسباب په لاس تا نشي رانی وي ولې زما د لاس جوړ کړی ټوپک مانه ولي ټیک ده کنه خپل لاس جوړ کړی ټوپک خپل ځان ولي کنه ګوره خبره دا ده د پدې کې اس منافات دا اس فرق نشته ریز تفاوت نشته ګوره جی ها کم ځای ته ورسېدو چې جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل هو الذي الله تعالی غذات جعل الشمس چې ګرځولې د نور ضياء کامل رڼا والقمر او سپوږمۍ نورن معمولی رڼا وقدره انداز کړی د مقرر کړی د کې خو د منازل په منزلونو کې
28 منازل دی سپوږمۍ آتیش بیا یو ورځ غیبی جمیاش د 29 دوی او یا دو ورځې غیبی جمیاش د 30 دوی دقیق لتعلموا رد د پاره چې تاسو په جنا عدد السنین اشمار د کلونو او حساب او حساب د میاشتو ما خلق الله ذلک ان پیدا کړی الله تعالی دا الا بالحق مگر پسچا يفصل الآيات بيان آياتنا لقوم يعلمون دا خلق دا پارا چه پوئیگی ان فی اختلاف الليل والنهار یقینا پہ اختلاف پتلو راتلو دشپیو دورزکی وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون او پاغزکی چه پیدا کردی دی اللہ تعالی پا اسمانونو کی و پزمکو کی خامخا نشانات دی داغ قوم دا پارا چه آغی یریگی چه آغی زان بچ کی ان الذين يقيننا كسان لا يرجون لقاءنا چومید نلری د ملاقات زمونگا ورضو بالحیات الدنیا و دوی خوشحال دی پجوند د دنیا وطمئنو بیا و مطمئن دی پاغی والذین کسان هم عن آیاتنا غافلون جدوی زمونگ دا آیاتونو ننا خبر دی اولئیک مأواهم النار دا خلق زاد و سیدو د دوی اور ده بما کانو یکسبون په سبب داغی چې دوی کوي ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کړی دي یادهم هدایت مو کې دوی ته بو بز دوی ربهم رب د دوی بی ایمانیم په سبب د ایمان د دوی چرته به بوزي تجری یعنی جنات تجری باغونو تجبهیږي با من تحتهم داغین لاندې الانهارون ورنا فی جنات و باغونو کې فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې وی دعواهم دعاګانې د دوی فیا پدې کې سبحانك اللهم پاکی د تعالی رای الله وتحیتهم او قول تحفظ دوی یو بلتا فیها پدی کی سلام سلام بوی واخر دعواهم واخر بلن دوی اندا بوی الحمد لله رب العالمین تعریفون د الله د پاره دی چې رب د مخلوقات دی ولو يعجل الله للناس او کجری ضرور کی اللہ تعالی خلقو تا شر د دوی استعجالهم بالخير پشاند کا استعجالهم پشاند غختلو د دوی بالخير خیر لرا لقضیا نو پورکل شوی بوایلهم دوی تا اجلهم نیټ د دوی او کچره زر غواړي خلق کچره زر غواړي الله تعالی د خلقو د پاره شر په شان د غختلو د دوی خیر لره نو پوره کړی شوی وو دوی ته اجلهم نیټه د دوی له لیکو نو دوی به هلاک شوی فنظر الذين فسمون پرېږدو هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري زموږ د ملاقات او فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یامهون دوی ړانده روان وي واذا مس الانسان او کله چې ورسېږي انسان ته ضر تکلیف دعانا دی رابلې مونږه لجنبه چې پروت وي په ډډه باندې او قاعدا یا ولالوی یا ناس وی او قائما یا ولالوی فلما فسر کلا کشفنا عنه ضره چلریکم د نظر د مرنا د تیریږي کلم یدغنا لک چې د مونږاړو را بللی نه یو اله ضرر تکلیف تا وسو جرسیدلې د دتا د سیلکا اړو چې مونږه د چرته مدد نه کړي یا چرته اړو مونږ ته چغه نه وی والی كذلك دارنگی زوینا خسته کړشوی دی للمسرفین مشرکین تا ما كانوا يعملون چې دوی کوي ولقد اهلكنا القرون او خامخ یقینا موږ هلاک کړي دي کلو والا من قبلكم مخکستاسنا لما ظلموا هر کله چې هغه ظلم وکړو وجاءتهم وراغلی دوی تا رسولهم رسولان د دوی بالبينات بخکار دلائل سرا وما كانوا ليؤمنون وغی چې ایمان راوړی وي كذلك دارنګي نجزي القوم المجرمين من بدل ورکو قوم مجرمان ثم
ثم جعلناكم بیا مې وګرځولې تاسو خلائف خلیفګان داغي فی الارض پزمکه کې من بعد مرستا دالا کېدو داغینا لننظر چې زه وګورم کیف تعملون چې څرنګه عمل کوي تاسو واذا تتلى عليهم آیاتنا او هر کله چې ولوستې شي په دوی آیاتونه زمون بینات نخکارا قال الذين وایغ کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري زمون د ملاقات داوي ایتی رولا بقرآن یو بالقرآن غیری هذا بغیر د دینا او بدله یا بدل کدی لرا زمونږ د خدایانو اجازه لري کا الیاذ بالله قلت و نبی علیہ السلام ما یکون لی ندی جائز زما د پارا یا ندی ممکن زما د پارا نو بدله چې بدل کم دی لرا من تلقاء نفسی د خپل ځان د طرفه ان اتبعوا زتابدارین کوم الا ما مگر داغ یوحى الیا چر لګل کیږي ما ته د الله د طرفه انی یقینا خاف یریګ من اسویت ربی کزنا فرمانی کوم د خپل رب د سنه یریګ ما عذاب یوم عظیم د عذاب د لوی ورځنا قلت هو يا نبي عليه السلام لو شاء الله كجر مختلف الله تعالى ما تلوته ما بنو تلاوت کړی دا علیکم پتا سبحان دی ولا دراکم به او نبه مې خبر کړی تاسو د دینه فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فسيقنا ما تركب تاسو کی عمرا ډیر عمر من قبله مخکره دینا فلا تعقلون فاستاسو د عقل کار نه اخلي ومن ظلم فسوق ډیر ظالم دی ممن دا غچانا افترا جتړي جوړي علی الله کذبا فالله تعالی باندې دروغ او کذب بیااتی یا دروغ نسبت کی د الله تعالی آیاتونو ته انه شان د خبر داده لا يفلح الظالمون لا يفلح المجرمون کامیابی کی مجرمان ويعبدون من دون الله يودي بندگی کی علاوه د الله نه ما دا چلا لا يضرهم جزرن نشر سوال دوی تا کدوی عبادت پریک دی ولا ينفعهم فائدہ نشر سوال دوی تا کدوی عبادت کی ويقولون دوی وای هؤلاء داخل شفعاؤنا دا خدایان باطلا شفعاؤنا زمونگا سفارشیان بوی عند الله د الله په نسبان دي د الله په دربار کې بروز محشر قلت دوی تو وای نبی علیہ السلام تنبئون الله بما لا يعلم اے تاسو د الله دا خبر نه خبروي چې هغه نه د خبر په سماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه پزماکه کې الله عزت نه خبر نو لکه تاسو ته چاوي دا څه خبره الله پاک فرمایي چې شتنه حقیقت کې الله خو پارڅ خبر دی کنه یو شی نشته دا د دې څه تصور دی د قیامت پر ورځ باندې چې دا به زمونږ بیا الله ته سفارش کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ دوی بندگی څخه کوو چې مونږ الله ته نزدیک زلفا او قربت سره په نزدېکت سره ګوره دي وما كان الناس سبحانه پاکی دا غلرا وتعالوا جد عما دعوتنا يشركون چې دوی شریکی د الله سره وما كان الناس نو خلق الا امه واحده مگر ډله یو په دین اسلام باندې فاختلفون دوی اختلاف کو ولولا کلمه نو کچرنه خبره سبقت تر شوی فیصله تر شوی طرف دربستان لقضی بینهم نو فیصله وکړه شوی ود دوی ترمنځ فيما باغتګي فی جپاغی کی اختلافون تو اختلاف کی ویقولون دوی وی لولا انزل علیه آیت من ربی ولن نازل ولیکی کی پد باندی موجزر طرف درب ددنا آغا موجزه چی منگی غوارنو دا چی خود دنیا موجزاتو من ربی دا طرف درب ددنا فقل فستو اے نبی علیہ السلام انما الغیب للہ یقینا علم غیب دا اللہ تعالی سہدے وانتظروا انتظار کوئے انی معکم من المنتظرین یقینا زم سره انتظار کوونکو نه و اذا ذقنا الناس رحمتا او کله چې موږ څکو خلقو ته رحمت او مهرباني نرمی خوشحالی سکون آرام راحت صحت عافیت مالداری
من بعد ضراء پس د تکلیف نامستهم چې رسیدلی وي دا تکلیف دوی ته اذا لهم اچانک د دوی دپاره مکرون مکر وي فریبونه وي سازشونه وي چل وي فی آیاتنا زمونږ په آیاتونو کې قل الله اسرع مکرا تو وایه چې الله تعالی ډېر تیز مکر والا دی ان رسلنا یقینا زمونږ فرشتې یکتبون لیکي ما تمکرون چې تاسو تدبیرونه جوړوئ والذي الله پاک غذات دې سيركم چرواني تاسو فل بر په وجوب کې والبحر په سمندر کې حتا تر دې اذا كنتم کله جو یې تاسو فل فل کې بغشته کې وجرین به مثال ذکر کیږي ډېر بلیغ مثال وجرین او روان شیدا کېشته به هم په دوی باندې بریحن طیبه په درمیان هوا سره په موافق هوا سره او فرحو دوی خوشاليږي بها په سره جاءت راشد کشتو تاریخ عاصف سخت سله وجاءهم الموج راشد يتچپه من كل مكان ده هر طرف وظنوا او د یقین راشي انهم محيط بهم یقینا دوی هلاک لشول دا والله دوی را بلی الله لرا مخلصین په حال کې چې خالص اون کې ویله الدين د الله د پاره عبادت لئن انجیتنا کچره تا نجات را کو مونږه من هذه د دې غر کې دون علی نکونن من الشاکرین نشو مونږ شکر گزارونه فلما فسر کلا انجاهم جل تعالی نجات ورکی دوی ته اذا هم ناسا پدوی یبغون فی الارض بغاوت کی پزماګه کې بغیر الحق پناه حق ذالک یا ایها الناس اے خلقو انما خبرنا ده بلکې دا بغیکم استاسو سرکشی علی انفسکم استاسو په ځانونو دا متاع الحیات الدنیا دا خو سامان دی د ژوند د دنیا ثم الینا مرجوکم بیا زمون طرف ته استاسو واپس ده فلننبئنکم بما کنتم تعملون فسخا خبر وکم تاسو دا غسنه چې وای تاسو کوون کی یعنی فنجازیکم بدلا بدر کم تاسو ته انما خبرنا ده بلکې دا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا کماین پشاندو بو دې انزلنا او چې موږ راو ورو دا په من السماء د باران نه من السماء د وریزنا یعنی باران فاختلط به فزملو شي د سرا نبات الارض گیاګان د زمکه مما داغنا کل الناس چې خوراک پیته خلق ولنعام او څاروي حتی تر دې اذا اخذت الارض کل جراونی زمکه زخرفها خپل رونق وزینت او دا خسته شولا وظن اهلها خیال راغی دا اهل د دې انهم قادرون علیها چې یقینا دوی طاقت لري پدې اتا را ورشد تامرنا حکم زمون د عذاب لیلند شپې او نهارن یاد ورځ فجعلنا حسیدا فسمنګو ګرځو دې لرا حسیدا پشان درې بلې شوی فصل باندې کعلم تغن بالامس لک چې دانو پرون لپاک فرمای چې ما د ازمکه آباد کړی دا پدې کې انسانان دي پدې کې پیریان دي پدې کې جنات دي پدې کې څاروي دي حجر ده شجر ده مدر ده حیوانات دي نباتات دي جمادات دي پرنده چرنده درنده انسانان دي وې د دې مثال د غیا دی د غیا زمکه کې راوخیږي تک کش نشي د شپې په تیزه هوا راشي خطرناک سیلې راوولي او دا هر څه دی وي خو بس سحر ته چې دلته غیا نه و الله پاک فرمایي دا دنیا ده دا انسانان د دې غیا ده دا زمکه دا خایس دا ردی د آبادی دا به په یو حکم سره ختمه کوم نه به انسانانی نه به پیریانی بیا بسې الله پاک فرمایي زما دونه طاقت دا خو زمونږ د پاره د الله د طاقت مثال دی د الله طاقت دا نه دی هغه زمونږ د پاره د الله د طاقت یو مثال دی زمونږ په ذهن کې ډېر غټ مثال بل نه راځي چې الله پاک په ټوله دنیا څنګه ورانه الله فرمایي چې اور راولې کوم دا ټوله دنیا دی اور د الله مخلوق دی چې الله اور ته حکم کوي چې ردی جنت چوت شواغه ته زمول اور بنځ چې الله پاک وبو ته حکم کوي چې په غر په برو خجولې دا وبو نه کیږي لیکن د رب کریم قانون جدا دی او طاقت جدا دی طاقت خو خلق ته نه کوي چې خپل قوت تاسو ته خمانه موږ د الله قوت لیدل برداشت کولې شو مونږ ته خو دغه مثالونه راکړي دي چې زمکه ته وګورئ اسمان ته وګورئ نور طاقت د الله رب العزت هغه دغه د پاره امتحان نشته
الله پاک فرمایي انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض غیاګانې د ځمکې مما داغنا یاکل الناس چې خوراک کې دي خلق ولنا مو څاروي حتا تر دې اذا اخذت الارض کله چې ونی ځمکې زخرفا خپل شینواله وزینت او دا خسته شو وظن اهلها یقین راغی د اهل د دې انهم یقینا دوی قادرون علیها طاقت لرونکي په دې اتاره ورسېدو دې ته امرنا حکم زمونږ را ورسېدې ته حکم زمونږ لیلند شپه او نهار نه یاد ورځي فجعلنا فسبونکو ګرځو دې لرا حسویدن پشاندري بلې شوی فصل باندې کعلم تغنى بالامس لك چې نو پرون كذلك دارنګي فسر الایات من بیان آیاتنا لقوم يتفکرون دا خلقو د پاره چې فکر کوي والله الله تعالی يدعو رب لخلق لرا الى دار السلام کور د سلامتی اتا و يهدي ولا رخای منغه چاته يشاء او چې غوړي الى صراط مستقيم نه غلاره للذین داغ خلق پارا احسن جنیکی کړي دا الحسنا نیک بدل دا جنت دی و زیاده او زیاتی هم دی زیاتی ارسم دی حساب نه بغیر ولا يراقون بر خوريږي وجوههم د دې په مخونو باندې قطر تور والے ولا ذله او نزلت اولئک دا خلق اصحاب النار ملګری د اور دی خواندان او مالکان د اور دی هم فيها خالدون دی و باغی کې همیشه والذین وغکسن کسبوا السیئات چې کړي دي ګناهونه چې کړي دي شرک او جزاء سیئات جزاء سیئات بدله د بده بمثل هذا دی په مقدار دا وترهقهم او خور بشي په دوی ذلت ترواله ذلت ما لهم نبی لپاره دوی من الله د الله د طرفه من عاصم څوک بچ کونکي کانما لک څنګه چې لک څرنګي چې او شیت اوستل شوی وجوههم د دې مخونو طاقتوان یو ټوټه مې د لیل د شپې مظلمه تک تور تیار اولئک اصحاب النار داخل دور خواندان دی هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه ويوم باغرز نحشرهم چې موږ راجم کو دوی جميعا ټول ثم نقول بیا بوایو للذین خلقوا تشركوا چې مشرکان دي مکانکم مدرګي په خپل ځای انتم تاسو او شرکاءکم او شریکان تاسو فزيلنا فسمون بچو دای راولو بینهم د دوی په من کې وقاله شرکاءهم او بوای شریکان د دوی ما کنتم یانا تعبدون تاسو نو زمونږ عبادت کوونکی فکفا بالله فذكر دی الله شهیدن گوا بیننا و بینکم زمونږ استاد ترمن زاین کنا عن عبادتکم لغافرن یقینا مونږ استاد د عبادت نه خبره هنالك دغلت تبلوم من كل نفس هر یو نفس ما اسفلت مخکې چې مخکې لګلې دی وردو الى الله او دوی واپس کړی شي الله تعالی مولاهم الحق جرتوی مولا دې په حق وضل عنهم ما كانوا يفترون ورک بشیرتوی ناغه چې دوی جوړون کې قلت وای نبی اسلام ما يرزقكم ذوق د رزق درکې تاسو ته من السماء د اسمان نه د باران په ذریعہ والارض د زمکینه د فصل په ذریعہ اما یملک السماء یا څوک مالک دی د غوګونو ول ابصار او سترګو او مې یخرج الحي من الميت او څوک روبانسي مړې د ژوندینا او یخرج المیت من الحي او څوک روبانسي مړې د ژوندینا څوک روباسي ژوندې د مړې او څوک روباسي مړې د ژوندینا او مې يدبر الامر او څوک دی چې جوړي کارونه تدبیر کوي د کارونو دې تعمیم بعد التخصیص وي وسيقولون الله فسخام خوایب دوی چې الله تعالی فقل فلا تتقون فاستوى چې فاستاسنه الله نه فذلكم دا موصوف په صفات مذکوره باندې الله تعالی دې ربکم استاس رب دې الحق سچ دې فماذا بعد الحق الا الضلال فاستشي ورست د حق نه صرف گمراهي وي فانا تصرفون فسکم طرف ته تاسو وړولې کېږي د حق نه كذلك دارنګ حق ثابت شوی دا کلمت ربک خبر استاد رب خبر د عذاب استاد رب علی الذین باغ خلقوا فسقوا چې کافران دي انهم لا یؤمنون چې یقینا دوی ایمان نه وروړي ازلی بدبخت دي قلت يا نبی رسول الله هل من شرکائکم اشتری شریکان استاسنا من هغه څوک یبدا الخلق چې اول ځل پیدا کی مخلوق او ثم يعيده به دوباره پیدا کی قول الله يبدا الخلق ثم يعيده تو وای چې الله تعالی اول ځل پیدا کی مخلوق او دوباره پیدا کی فانا توفقون فذكر کم طرف ته اړول کېږي د حق نه
قلت وای نبی علیہ السلام هل من شرکائکم اشتره د شرکان استاسنا من هغه څوک یهدی للحق چې لار خید حق طرف ته قول الله تو وای چې الله تعالی یهدی للحق لار خید حق طرف ته افمن یهدی للحق فسوق دی هغه چې هدایت کوي د حق طرف ته الله تعالی دی حق ان یتبع غیر لایق در تابعداري امن یا هغه څوک لایق دی لا یهدی چې هغه په خپل په هدایت نه دی الا یو دا مگر دا چې د بل چا د طرفه هدایت وکړي شي هغه ته په خپل لار نه پیژني که بل چا چټونه روانه کو ټیک ده باطل معبود ناغه بل څه بیا فائدہ او رخصت ورکړي وما لكم فاستشهدوا پتا سو کیف تحکمون څنګه فیصله کوي وما يتبع اکثرهم تابعدارین کی زیات دوینا الا ظن مگر د ګمان ان ظن یقینا ګمان لا یغنی پکار ناراضی من الحق د حق په زیبان دی شیا په هیڅ خبره کې ان الله بشک الله تعالی علیم عالم دی بما يفعلون باغ باندې چې کوي دوی وما كان هذا القرآن ندى القرآن أن داسي يفترى جد زانا جل كل شيء من دون الله بغير دلانا ولكن تصديق الذي لكن دا تصديق دا كتاب دي بين يديه جمخيو دا قرآن وتفصيل الكتاب وتفصيل دا كتاب دي تفصيل دا كتاب دي بيان دا غسر چه اللہ لکلی عقائد و شرائع قرآن تی اشارت چې د لیکل شوی خبرې د مقرر خبرې تفصیل دی دې کې نظام ذکر دی لا ریب فیه نشتره شک پدې کې مې رب العالمین د طرف د رب د مخلوقاتونه دی ام یقولون بل یقولون بلکې دوی وايي افتراه اختلقه د ځان جوړ کړی دی نبی علیہ السلام دا قران درا قلت دوی ته وایا فاتو فسرولای بسورت یو سورت من مثله پشان د قران وتغور او بلای د ځان سره د امداد د پاره من هغه څوک استطاعتم چې تاسو په وس کې وي من دون الله بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کې چې تاسو رښتونی بل کذبوا بلکې دوی نسبت د دروغ کو به ما غست علم یحیط بعلمه چې دوی نه راګر کړي په خپل علم سره ولن مایاتی مولانا دراغله دوی تا تعویل او تعبیر د انجام د نتیجه ده تعبیر كذلك دارنګ کذب الذين نسبت دروغ کړه واغه خلق من قبلهم چې مخکې د دوی نه فندر فستو ګورا کیف کان څنګه شو عاقبت الظالمین انجام د ظالمانو ومنهم وباجرتين من غزوک دی یؤمنون چې ایمان وروړي به په الله تعالی باندې یا به په نبی اسلام باندې یا به په قران کریم باندې ومنهم وباجرتين من غزوک دی لا یؤمنون به ایمان وروړي پاغ باندې وربك عالم بالمفسدين واسترب خالم دي وفساديان باندې وان كذبوا او کچری دوی دروغجن غنی تعالی را فقل فاستوى يا نبي عليه السلام علي عملي زما د پاره زما عمل دی زما دین دی ولکم عملکم استاسو د پاره استاسو عمل دی استاسو دین دی انتم بریئون تاسو بیزار اخلاص یې پاکي بری یې بچان یې ګرځه مزه کوي مما داغسنا عملو چې کوم زما د عمل ذمہواری پتا سو نشته وانا بریون او زخلاص ما پاک ما بیزار ما بری ما مما داغنا تعملون چې کوي تاسو وتو دینون او تاسو دین اختیار وای اعمل و ادین ومنهم مبادرتين من غزوك دي يستمعون اليك جوق دي تا قرات د قران تا افانت فت تسمع الصم ورول کول شي کنو تا ولو كانوا اگر کی دوی لا یاقلون چې دا عقل نکار ناخلی دسی کون دسی کون چې هغه ځان په زور کون کړي نه ومنهم وباجرتين من غزوك دي ينظر اليك چې ګوري تا فانت تعدل عمياء فاستلار خودل شلندو تا ولو كانوا لا يبصرون اگر کوي دوی لا يبصرون چې نه ویني ومع ذلك لا يريدون ان يبصروا الحق والهدى چې اراده نه چې حق او هدایت منم ان الله بشک الله تعالی لا یظلم الناس ظلم نکي په خلق او شیان د شي ولكن الناس انفسهم يظلمون لیکن
خلق بخپل ځانونو باندې ظلم کوي او یوم باغرض يحشرهم جراجم وبګي الله تعالی دوی کعلم يلبثوا لك جدي وخت نه تیر کړه الا ساعه من النار مگر یو ساعت ورځي تعارفون بينهم دوی به یو بل پیجنې بخپل من کې يعرف بعضهم بعضا قد خسر الذين يقينا تابانيان شلغا کسان کذبوا چې نسبت د دروغ کړه د بلقاء الله ملاقات د الله تعالی ته وما كانوا مهتدين او دین دي لار مندون کې واما نرينك او کجري مونږ خایتا تا بعد الذي باز غاظب نعيدهم چې مونږ دم کې ورکو دوی تاونه توفينك يا وفات کو تا فیلینا مرجعهم فزمون طرف ته واپس دي دوی دا ثم الله بالله تعالی شهید گواه علی ما پاغت يفعلون چې کوي دوی ولکل امه الرسول او دار یو امت د پاره یو رسول له فیدا جاء فسر کله چې راشي رسولهم رسول د قضیه بینهم فیصله وکړي چې په من د دوی کې بل قسط په انصاف سره هم لا یظلمون او په دوی باندې ظلم نه کړی شي ويقولون دوی وای متى هذا الوعد كل بيدا وعدا ان كنتم صادقين كجري تاسرشتوني قلت وای نبی اسلام لا املك ذ اختیار نه لرم لنفسي د خپل ځان د پاره ضرر د ضرر لري کول ولا نفع نه د فائدې رسول الا ما شاء الله مگر دا چې وړ الله تعالی هغه کار وکيږي لكل امه اجل پاره د هر یو امت یو نیټه مقرره ده اذا جاء کل جراشی اجلهم نیټه د فلا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون فذین رستکیږي د خپل وخت نه یو ساعت او نه مخکیږي قلت وای نبی اسلام رايتم کتلی دي تاسو نه تاګم کچری راځي تاسو ته عذاب او عذاب د الله بیا تندش په یو نارن یا د ورځې ما دا یستعجل منه المجرمون څه شه دی هغه چې زری غواړي مجرمان هغه څه شي دي چې دا مجرمان تادي کوي چې کم دی او راخونه نه ها هغه څه شي دي چې دې زره وایي ثم ای بیا به تاسو ایمان وروړئ دا کله چې دا عذاب راشي خو اذا ما وقع رستک او دا امنتم به ثم امنتم به اذا ما وقع دا غینه پس به ایمان وروړئ چې عذاب را پریوزي ثم بیا اذا ما وقع کله چې را پریوزي عذاب امنتم به تاسو به ایمان وروړئ په دې باندې هغه ټیم کې ایمان فائدہ نه ورکړي الآن يوسف آمنتم تؤمنون الآن تؤمنون وسيمان دولي وقد كنتم خامخ يقينا ويتاسو به پدې باندې تستعجلون تادي كونکي ثم قيل بیا بوین شیر الذين خلقوا ظلموا ظالمان دي ذوقوا وسك عذاب الخلد عذاب دامش والی هل ترزون بدل نشي در کې دې تاسو ته الا بما مگر پاغه باندې کنتم چې وای تاسو تکسبون کون کې ويستنبئونك ودوی خبر غوانستان حق هو اي حق د عذاب احق هو دا عذاب او دا باس بدل موت حق دے قلت تو ای وربی او زما د قسمی په خپل رب زما د قسمی په خپل رب انه لحق یقینا دا سچ دے کائنون کیدون کې دے راتون کې دے رښتیا دي وما انتم نبه تاسو بمعجزین عاجز کون کی الله تعالی درا پتخت دو سرا ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به او کو چریشی لپارا د هر نفس ظالمه ولو ان لكل نفس ظلمت او کو چریشی لپارا د نفس ظالمه ماغه في الارض جبزمکو کی لافتدت به نو دا باور کی د هر څه نه بزن خلاص کی خوې بچی دا مصیبت نه درې دوزخ نه به ساته واسروا الندامه دوی په پټه کې خپېمانی لما راوا العذاب کله چې ویني عذاب
وقضي او فیصله وکړي شي بینهم پمن د دوی کې بالقسط د انصاف هم لا یظلمون او په دوی باندې ظلم وکړي شي الا خبردار ان لله یقینا لفرد الله ما غتری فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ولارو د پزمکو کې دی الا خبردار ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق حق دا ولكن اکثرهم لیکن زیات دوی لا يعلمون پويږي هو يحيي دغ الله جون ورکی و یمیت و مرگ ورکی و الیه ترجعون دی الله تبتاسو پیش کړی شي ایه الناس خلقو قد جاءتكم یقینا داغله د تاسو ته موعظه النصیحت من ربکم د طرف درم تاسو نه او شفاء لما داغه د هغه مرزونو په صدور چې بسنو کې دی او هدن او هدایت دی او رحمت او مهرباني دار المؤمنین لپاره د مؤمنانو قلت هو یا نبی علیہ السلام بفضل الله بفضل الله وبرحمته او برحمت الله وبذلك فليفرحوا فدي خوشاله شي هو خير دار غره دي مما داغنا يجمعون چې دوی جمع کوي قل رايتم تواجه قتل دي تاسو ما ال دي تاسو ما غڅ انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی لکم لپاس تاسو من رزقنا فجعلتم فتاسو ګرځوي منه داغنا حرام او حلال حرام او حلال قلت وای نبی الاسلام الله اذن لكم الا تاسو ته اجازه کړې ده ام تقولون حکم درته کړې ده ام تقوا مال الله تفترون بلکې تاسو په الله باندې دروغ تړئ وما ظن الذين سده ګمان دا کسانو یفترون چې تړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې ان الله لذو فضل على الناس یقین الله تعالی خامخ خاوند فضل دی په خلق ولکن اکثرهم لا یشکرون ولیکن زیادت دوی نه شکر نه ادا کوي وما تكون في شان او نه ته په حالت کې وما تتلو تنلو له په دوی باندې منه د قران نه من قران صحیح منه د قران نه من قران صحیح ولا تعملون تاسو نه کوي من عمل له سي عمل الا كنا مگر يوم عليكم بتاسو شهودن گواهان شهودن عالمان شهودن حاضر استفیدون کله چې تاسو مشغولې کې نه نوځي فيه پاغې کې وما يعزمون پټيږي عن ربك استاد ربنا من مثقال ذره مقدار دی وی ذره فی الارض پسمکه کې ولا فی السماء او نه پاسمان کې ولا اصغر من ذلك ون یولو کې شه د دینه ولا اکبر نه یولو شی الا فی کتاب مبین مگر دادی په کتاب ښکارا کې الا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف النبوي يرى عليهم فدوي ولا هم نبوي دوي يحزنون غم جن الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل دي او کانوا يتقون دوی تقوا دار دي له البشرى رضي د پاره زیره في الحیات الدنيا په ژوند د دنیا کې وفي الاخره او په اخرت کې لا تبديل نشته بدل لكلمات الله په خبرو د الله تعالی کې ذلك دا زیره هو الفوز العظیم دا لوی کامیابی ده ولا يحزنك قولهم وغم جندن كتال را وينادت ان العزه يقينا عزت او طاقت لله لپاره د الله د جميعا مکمل تور هو السميع العليم د الله تعالی اوریدن کې عالم دی الا خبردار ان لله يقينا د الله تعالی لپاره من هغه څوک دی په سماوات چې په اسمانونو کې دی ومن هغه څوک دی په الارض چې په ځمکو کې دی وما يتبع الذين او تابعین کې دا کسانو تابعدارین کې بیا کسان يدعون چې دوی عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه شرکا د شریکانو يتبعون دوی تابعدارین کوي الا ظن مگر د ګمان واینو مون دي دوی الا يخرسون مگر اٹکل چلون کې دي دروغ وایون کې دي ګمان کوون کې دي خواهشات او پسیتون کې دي هو الذي الله تعالی غذات جعل لكم الليل چې ګرځولې استاسو د پارش پاله تذکرو به چې تاسو آرام کوئ په دې کې او نهار مو سر او ورځ روخانه ان فی ذلک یقینا په دې کار کې لا آیات خامخ نشانات دي قوم یسمعون لپاره د خلکو چې اوري قالوا اتخذ الله ولدا دوی وجنی ولد الله تعالی وجه سبحانه پاکی دا غلره هو الغنی د الله تعالی غنی ده به حاجت ده له ما فی السماوات و ما فی الارض داغه د پاره کائنات دی په اسمانونو کې او پزماکو کې دي
ان عندكم نشتري استاسو سره من سلطان هیڅ یو دلیل بیا دا پدې باندې تقولون آیت سو علی الله فلا تعالی باندې ما خبر الله تعالی مون چې نه پويږي قلت وای نبی علیہ السلام ان الذين يقرون كسان يفترون جتړي على الله فلا تعالی باندې الکذب درو لا يفلحون دوی به کامیاب نشي متاع قلیل تدید پارا متاع فی الدنیا ردید پارا فائدہ په دنیا کې ثم الینا بیا زمون طرف ته مرجعهم واپس دوی دا ثم نذيقهم العذاب الشدید بیا به وڅکو دوی ته عذاب سخت بما كانوا یکفرون په سبب دا چې دوی کفر کوونکي واتلو علیهم الولد نبع نوح خبر د نوح علیہ السلام اذ قال لقومه یا قوم کله جوی خپل قوم ته زما قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری کجر گرانی کی بتا سو باندې زما و در دلو زما نصیحت کول بیا آیات الله آیات الله تعالی باندې فعل الله توکلت فسب الله ببر وصدا فاجمعوا امركم فزرا جمع کې خپل کار او شرکاءکم خپل شریکان ثم لا يكن بيد نشي امركم فیصل استاسو علیکم بتاسو امتن بوج ثم قضوا الي بیا فیصله کوي زما خلاف ولا تنذرون مهلت مراکه ما ثم توليتم به ورزيد تاسو فما سالتكم من اجر فإن توليتم فسكجري وغرزيد تاسو فما سالتكم من اجر نزق ولم تستاسو مزدوري اجر الا على الله ان ذا بدل زما مگر الله تعالی دا امرت ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون من المسلمين چې شم د مسلمانانو نه فكذبوا ندي دروجنو غناغا فنجيناه من خلاص کو هغه ومنا څوک ما چې دا غسر دی فل فلګي بغشته کې وجعلناهم خلائف او ما غرزول دوی خلیفګان پس راغلی داغینا واغرقنا الذين هم غډوب کړه کسان کذبوا چې نسبت د دروغ کړه بیا آیاتنا زمونږ آیاتونو ته فنظر فاستو ګورا کیف کانت څنګه شو عاقبت المنذرین انجام دی رول شو ثم بعثنا بیا مونږ ولګل من بعد رسلنا رسلا ډیر رسولان الى قومهم د قومونو ته فجاءوهم دوی راغلل دوی ته بالبينات بخکار دلایل فما كانوا ليؤمنوا فسنوا چې ایمان راوړل بما باغ باندې باغ وخت باندې کذبوا به من قبل چې نسبت دروغ ورته کړه او د مخکنا کذالک دارنګ نه طبو موږ مهر لګو علی قلوب المعتدين فزلون دا خلق باندې چې زیاته کون کړي د حد له تیرېدون کړي تجاوز کون کړي ثم بعثنا بیا ولګل مونږه من بعد رسولنا موسی علیہ السلام وهارون علیہ السلام الى قومه الى فرعون وملئه او دا غړل تابع آیاتنا په معجزات سره واستكبروا عن ادویزان لو یو غنو دا غینا عن الايمان بها فاستكبروا دوی ځان له غنو وکانو قوم مجرمين دوی قوم مجرمان فلما فسر کلا جاءهم الحق من عندنا چراغ دوی ته حق زمونږ د طرفه قالوا دوی ان هذا لسحر مبين يقينا دا خجادو خکار دی قالت موسی علیہ السلام وی تقولون للحق تاسو د حق په باره کې وای لما جاءكم هر کله چراغ تاسو ته چې دا سحر دی چې خبر اول پرشوی نه بیا به سحر هذا باندې سړی نه پويږي کنه موسی علیہ السلام وی اتقولون للحق تاسو د حق مبارک وای لما جاءکم هر کله چې تاسو تراغه انه لسحر چې دا جادو دی خبره ختم شو السحر هذا اذا جادو جدا جمله شو اذا جادو دی ولا يفلح الساحرون استفهام انکاری دی نه دی او نه کامیابی کی ساحران قالو دوی ویا جه تنای ترات لکه مونږ ته لتلفتنا جه ته واړې مونږ لتردنا وتصرفنا عنه اما دا غسنا وجدنا جمع منتلذي عليه باغي ابانا مشران خپل وتكون او شي لكم استاسر دوړو د پاره الکبریا او مشری فی الارض پزمکه کې وما ناخذ لكم امن استاسر د پاره بمؤمنین مصدقین وقال فرعون ایتونی راوله ما تا بكل ساحر علیم هر ساحر علم تو ساحر راوله فلما فسر کلا جاء السحرة جرى الساحران قال لهم موسى ويدويت موسى عليه السلام القوا غرزوي ما انتم ملقون تاسو غرزون کې تاسو چې غرزول غواړي هغه غرزوي د میدان ته پته ولګي څه جادو دی
څه چل کیږي. فلما فسر کلا القو چې هغه یو غرزولې قال موسی او موسی علیہ السلام ما جئتم به سحر واغه جتا سره راوړې دا جادو دی. ان الله بشک الله تعالی سيبطل وزر د ختم بکدا. ان الله بشک الله تعالی لا يصلح نټک عمل المفسدين عمل د فسادیان او يحق الله الحق بكلماته او ثابت کو الله تعالی حق خپل کلمات ولو کرے المجرمون اگر کبد غنی مجرمان. وما من موسی فسمون ایمان فسمان دان ورو د موسی علی السلام د بارا الا ذریه مگر یډل د ځوانانو من قومه د قوم دا غنا ذریه اولاد ته نسل ته بچو ته کشرانو ته على خوف من فرعون سره د یری د فرعون او ملائکه او داغه د ډلنا داغه د تالیسټو نه داغه د درباریانو نه داغې نوم یری دي. ولې هلته یې باچا دربار ختميږي خو بیا به کې دی غریب تم لکه څنګه ملاویږي دته و پکې بیا څه ملو شي. ها ايفتنهم چې په فتنه کې بواچي دوی امتحان کې بواچي دوی تعذيب ته مراد ده دلته کې سزا باور کې دوی ته. وان فرعون یقینا فرعون لعال متکبر فی الارض پزمکه کې په مصر کې وانه لمن المسرفين ويقينا ده خامخا د زیاتی کون ګنا. وقال موسى عليه السلام يا قوم ازما قوم ان كنتم كثيرين تاسو امنتم چې تاسو ایمان راوړی وی بالله په الله تعالی باندې فعليه توکلون په هغه باندې باور کوئ اعتماد کوئ ان كنتم مسلمين كثيرين تاسو مسلمانان. وقالوا فاستووا على الله توكلنا فالله تعالى باندې موږ باور کړی دا ربنا ازما رب لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين مگر زما موږ فتنه تختای مشق د مشق تختای چې لیکل پکې او بیا ورانی بیا پکې او بیا ورانی چل پس دکې د لیکلو چل خلق پسز دکې په تختای مگر زما فتنه تختای مشق چې چلونه را باندې دکې په خزو جدا ظلم په وړو جدا ظلم په سړو جدا په بډاګانو جدا مگر زما دا ډیره خطوه دا ویل غواړي ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. مگر زو فتنه موضع فتنه یا تخته مشق لا تظهروا علينا دی په موږ مغالب کو ونجنا ونجات راک موږ ته برحمتک په خپل مهربانه من القوم الكافرين د قوم کافرانو او حینا الى موسی او موږ وحی وکړه موسی علی السلام ته واخیه دا غرور ته انت بوال قومکم چې جوړ کړه د خپل قوم د پاره به مصر په مصر کې بو تنخارونه بيوتن كورنا خا یا وی تفسیر مدیر لیکلی دینه مراد مساجد دی جمعاتونه کورونه د الله بيوت الله جوړ کړي کورونه د المساجد الله جوړ کړي. وجعلوا بيوتكم قبلة او ګرځوي خپل کورونه د قبله طرف ته د عبادت ځایونه متوجهه نحو القبلة. یا دا مطلب دی چې فرعون د یری بدوی کورونو کې عبادت کوي کورونه برابر قبله ته جوړ کړي چې فرعون د یری کبار نشه وته په خپل ځای کې عبادت کوي. واقيموا الصلاة وقائموا وبشر المؤمنين وزير ورك مسلمانان وقال موسى عليه السلام يا ربنا اذا رب انك يقينا اتيت اتور کړي فرعون وملئه داغه دلتا وزیرانو تا مشرانو تا جماعت تا زیرت زینت و اموالنا و دولت فی الحیات الدنیا پر ژوند دنیا کې ربنا ای زموږ ربا لیضلوا چې گمراه کې دوی خلک ان سبیلک استاد لارنا ربنا ای رب زموږ ایت مسفنا کعلى اموالهم د دیوارنا وشد دوسخ کعلى قلوبهم د دژونه فلا یؤمنو چې دوی ایمان را نوړي حتی تر دې يروا العذاب الالم چې دوی ویني عذاب درناک. قال او الله تعالی قد اجيبت دعوتكما يقين قبول کړل شو دواستا سره دواړو فاستقيما ثابت قدم وشيږي ولا تتبعان او دواړه تابعداري مکوي سبيل الذين لا يعلمون دلار دا خلق جن پويږي.
وجاوزنا تیر باسل منگا ببنی اسرائیل البحر پس سمندر کے فاتباهم نور پسے شبتوی پسے فرعون و جنود و اولخ کرے دا و بغیر پسر کشے وعد و بظلم حتی تردی اذا ادرکه الغرق کل جلان دی کودل رغر کے دو قال دوی آمنتم ایمان روڑے دی انہو شان دا خبر دا دی لا الہ نشتر لائق دا عبادت اللہ الذی مگر غذات دی آمنت بی بنو اسرائیل چی ایمان روڑے دی پاغ بن اسرائیلو وانا من المسلمین اوزد مسلمانانو نیم الان اوس ایمان روڑے الان تو منو تا تو اوس ایمان رایات شو دعوت جبریل امین وی دا الله په حکم وقد عصيت وتاخنا فرمانی کولا من قبل مخک وكنت من المفسدين وتخوید فساد کوونکو نه اوس مسلمانېږي مخک ځان ته بندنه وي اوس د مرګ ولیدو ځان ته خدای وي کنه چې مرګ ولیدو دا خدایانو ډېر را کوشش بیا اگر انسانیت تراغه داغه نه بیا مسلمانې تم راغې وی کلمه مې هیڅ تم نو بیا خدای نه واستغفر الله اکه ته دون ظالم شو ځان ته خدای وي یو خبره د عقل او د نقل نه خلاف ته کنه فاليوم فسدن رزين نجيك ببدنك من باوي غاړي ته کوستا جسم نو نجيك من برجات ورکو ببدنك استا جسم تا لاش پروت ته کنه لتكون چې ته جوړ شې لمن دا چا د پارا خلفکا چې ستانه رست دي آیا نه ستانه رست دي راتل کې خلق وان كثيرا من الناس يقينا ډېر د خلقنا عن آیاتنا زمونږ د آیاتونو لغافلون خامخانا خبر دي ولقد بوأنا وخامخا يقينا مغزي ورکړو بني اسرائيل ته مبوا صدق زي خستا زي رښتونه ورزقناهم من الطيبات وما ورکړو دوی ته پاکیزه خوراکونه فمختلفوا بدوی اختلافونه کو حتا تر دې جاءهم العلم چراغ دوی ته علم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون یقینا ستارب فیصلو کی ترمنځ د دوی پورز د قیامت باندې پاغه څه کی چې دوی پاغه کې اختلاف کو فین كنت فی شک فسکجرت په شک کې اے هر مخاطبه مما داغتنا انزلنا چې موږ نازل کړی دی الیکا تا فاسال الذين فاستتپوسو کداغه کسانو یقرؤون الكتاب چې دوی لولي کتاب من قبلک مخکستان لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فس یقینا داغتا تا حق دا طرف درفستانا فستمر جوڑے گا دا شک کونکو نا نبی علیہ السلام تا دا خطاب دے دا رستنے ولا تکوننو تم جوڑے گا من الذین دا خلقنا کذبو چھ نسبت دا دروغی کڑے دے بی آیات اللہ اتبایاتونو دا اللہ تعالی باندے آیاتونو د الله تعالی فتكون من الخاسرين نو تبشر تاوانیانو ان الذين يقينون كسن حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون چې ثابت شوی د پاغي باندې خبره دربستا هغه ایمان نروړي ولو وجاتهم كل آیه او کچر راشد وی طهرنخا ولو جاءتم اگر کراشد وی تا كل آیه هرنخا حتى تردی پوری ایمان نروړي رو العذاب العلیم چې او ویني عذاب دردناک فلولا فهلا فسولنا كانت قريه امنت فسولنا یو کله چې ایمان راوړی وی فنفع چې فائدہ ورکړي وی د کلیوالو ته ایمان او ایمان د کلیوالا الا قوم یونس سوا د قوم د یونس علی السلام نه چې هغه کله علامات او امارات د عذاب ولیدل نو توبه یې مست اجتماعي الله پاک پر عذاب واپس ها لما امروا هر کله چې هغه ایمان وروړو کشفنا باقاعده عذاب نو راغلی د عذاب نشانات کشفنا مونږ لري کو انهم د دین عذاب الخزي عذاب د رسوای فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې
ومتعناهم فید ورکو دوی تا الہین تر یو وقت پوری ولو شاء ربک او کچری غختل استعرب لامن من فی الارض ایمان براوړې واغه چا چې پزمکه کړي کلهم ټولو جميعا پجما افان د تکرو الناس فاستزور کې په خلکو باندې حتا یکونو مؤمنین تر دې چې دوی مؤمنان شي هدایت خدای الله په لاس کې وما كان لنفسنا وندي سيد او نفس د پاره ان تو مینا چې ایمان وروړي الا باذن الله مگر په حکم د الله په اراده د الله په توفیق د الله او یجعل الرجس او ګرځوي الله تعالی پلیتی عذاب ته مراد ده على الذين باغ خلق لا يعقلون چې دا عقل کار نه اخلي قل انظروا تو يا نبي الاسلام چې وګورئ ما ذا في السماوات ذري په اسمانونو کې ولا رود پزمکو کې وما تغني الآيات والفكار نرازنا خيوان نذرو يري خبرداري عن قوم داغ خلق لا يؤمنون شاغي ایمان نروڑی فهل ينتظرون فزدو انتظار نکی الا مثل ایام الذين خلو من قبل مگر پشان دورزو داغ خلقو جی تیر شوی دی مخی دوینا ورزونا مراد واقعات دی حادثات قلت هو يا نبي الاسلام فانتظروا فانتظار کوي ان یقینا زماکم استاذ سلام من المنتظرين د انتظار کوونکو نه ثم نجي بیا ومن نجات ورکو خلاص ورکو رسولنا خپل رسولانو تا والذین وخلق تامنوا چې مان راولې کذالک دارنګي حقا علينا ننجي المؤمنين لازم دی په موږ باندې والله پاک باندې لزوم ناراضي دا وجوب استحسانی د لزوم استحسانی الله پاک په ځان لازم ګڼي حقا واجب دی علینا په موږ ننجي المؤمنين نجات د مؤمنانو چې موږ نجات ورکو مؤمنانو ته قلت يا نبي الاسلام يا ايها الناس يا خلق ان كنتم كجري تاسو في شك مشك من دين زماد دين فلا اعبد الذين فز بندگینکم دا غباطل خدایانو تعبدون اجتا سو بندگی کوي من دون الله بغیر د الله تعالی نه ولكن اعبد الله لیکن ز بندگی کوم د الله تعالی الذي غذات يتوفاكم چې تاسو وفات کی مرګ در کی تاسو ته او امر تو ما ته حکم کړی شوی دی انا کون من المؤمنین چې جوړ شم د چې شم د مؤمنانو نه چې یم د مؤمنانو نه وان او ما ته دا حکم کړی شوی دی اقیم نے کا وجہ کا مقبل الدین د دین د پارا حنیفه چې د ټیک ټاک رواني په حق باندې ولا تکونن من المشرکین او ته جوړېګه د مشرکانو نه ولا تدعو تمرا بلا من دون الله بغیر د الله تعالی نه ما معبود لا ينفعك فائدہ نشي در کوله تا ولا يضرك ضرر نشي در کوله استانا فإن فعلت فسجد تا کارو فإنك من الظالمين فسيقين تيد ظالماننا وإن يمسسك الله وجري در ورسيتا الله تعالی بضر تکلیف فلا كاشف له الا هو نشتر لري كون کې داغي مگر هغه ده وإن يريدك بخير او جري هو غواړي بتا باندې فضل احسان سود مهرباني خوشحالی عافیت صحت غنا فلا راد لفضل نشتره څوک واپس کوونکی د فضل داغه یصيب به رسوي دی لره منغه چاته شاو چې غواړي بنا عبادي د خپل بندګانو او هو الغفور الرحیم او د الله بخون کې مهربان دی قلت يا نبي عليه الصلاه والسلام یا ایو الناس خلقو قد جاءكم الحق یقینا داخله د تاسو ته حق مر ربکم د طرف درم تاسو نه فمن اهتدى فسوق چې په هدایت شو فإنما فس خبر نه بلکې دا آیات دي په هدایت شور نفسي د خپل ځان د فائدې لپاره ومن ضل څوک چې خطا شو گمراه شو فإنما فس خبر نه بلکې دا يضل علیها د خطا کیږي په zarar په خپل ځان باندې وما انا وزنیم علیکم پتا سو باندې به وکیل کار ساز او ذمہ وار